محمد ماشوم چې یو ډېر ښکلی او ښایسته ماشوم د افغانستان اوسیدونکی و. څو ورځې مخکې محمد ته یو بیماري یو مرض ولګېدو چې د هغې د وجې نه محمد د آخرت او د جنت په لوی سفر باندې روان شو. د محمد په تلو باندې د هغه مورجانه ډېره زیاته غمجنه او بې صبره ده. ما ته وویل شو چې قاري صاحب په دې باندې تاسو یو څو خبرې وکئ، کیدای شي ستاسو دغه یو څو خبرې د محمد د مورجانې دپاره د صبر او د ډاډ ذریعه وګرځي. نو یو څو خاص خبرې، یو څو اهمې تحفې په دغه ویډیو پیغام کې د محمد کورنۍ او د هغې مورجانې ته ډالۍ کوم. ما سره یې وګورئ. د ټولو نه مخکې مرګ دا یو حقیقت دی، مرګ راتلونکی دی، د الله وعده ده کل نفس ذائقة الموت. هر یو ساه اغستونکی څیز ته به مرګ راځي او دی به د مرګ ذایقه څکي. چاته به مرګ په ځوانۍ کې راځي، چاته به په بوډاوالي کې راځي او چاته به په ماشومتوب کې راځي. خو بیا بعضې مرګونه داسې دي چې په دې باندې باید انسان فخر وکړي او الله رب العزت ته صبر وکړي. په هغې کې یو مرګ د محمد هم دی، ځکه حدیث مبارک کې راځي او دا حدیث زه د محمد مورجانې ته ډالۍ کوم. باید چې په دې باندې تاسو غور او فکر وکئ او د دې حدیث د اورېدو نه پس تاسو په زړه باندې چې دی د صبر یو لوی کاڼی کېږدئ، انشاءالله العظیم الله به بدلې درکوي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د یو مسلمان بنده بچی وفات شي نو الله رب العزت د ملک الموت د روح قبض کوونکي چې کومې فرشتې دي د هغې نه تپوس کوي چې تاسو زما د دې بنده د بچي نه روح قبض کړو. هغې ورته وایي چې یا الله مونږ ستا د دې بنده د بچي نه روح قبض کړو. دې نه پس الله رب العزت دویمه پوښتنه دې کوي چې کله تاسو زما د دې بنده د بچي نه روح قبض کړو په دغه وخت کې زما د دې بنده څه حالت و، د څه کول؟ نو دا فرشتې ورته وایي چې یا الله د صبر نه کار واغستو او په دغه وخت کې د حالات ډېر ښه و، بهترین حالات و او د صبر او اطمینان نه کار واغستو او دا یې وویل چې انا لله و انا الیه راجعون. دې نه پس الله رب العزت دغې فرشتو ته فرمایي چې ای زما فرشتو زما د دې بنده دپاره یو عالیشان محل په جنت کې تیار کړئ او دغې محل ته نوم ورکئ بیت الحمد. نو ګورئ مسلمانانو ورونو الله رب العزت په دې باندې څومره انعامات ورکوي. دویم حدیث تاسو ته زه وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته به یو صحابي راتلو او په هغې کې به د هغه سره یو وړوکی ماشوم زوی هم راتلو او دا روایت د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی. نو دغه سړی به ډېر په پابندۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس او دیدار ته راتلو. خپل ماشوم بچی به هم ورسره تلو راتلو. بیا څه وخت داسې راغی چې دغه سړی بالکل غیب شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته به نه راتلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه پوښتنه وکړه چې پلانکې سړی ډېر وخوشو نه راځي. صحابه کرام ورته وفرمیل چې یا رسول الله د هغه وړوکی زوی چې کوم به مجلس ته ورسره راتلو هغه وفات شوی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان اظهار وکړو او ویې فرمیل چې تاسو ما ته ولې نه ویل، تاسو ولې زه نه خبرولم؟ دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپلو صحابه کرامو روان شو او ملاقات ته ورغلو چې ویې کتل دغه سړی ډېر زیات پریشانه په خفګان کې ناست و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله زما خو ډېر امیدونه ما ویل چې دا بچی به ما ته غټ شي، زما دپاره به سهاره جوړه شي، ما ته به په ژوند کې اساني پیدا کړي، زما دپاره به د ډاډ ذریعه جوړه شي، ما دپاره به محنت مزدوري کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته مه خفه کېږه، آیا ستا دا نه ده خوښه چې د قیامت په ورځ ستا بچي ته وویلی شي چې ځه جنت ته داخل شه او ستا د بچی ودرېږي او الله رب العزت ته ووایي چې یا الله زه به جنت ته نه داخلیږم تر هغې پورې تر کومې پورې چې ما خپل مور و پلار جنت ته نه یې داخل کړي. نو په دې سره د دغې سړي په وجود کې چې دی ساه راغله او ډېر زیات خوشحاله شو او د اطمینان او د صبر اظهار یې وکړو. نو د محمد مورجانې ته هم دا زه وایم چې ته هم په دې خپل حالاتو باندې صبر وکړه، الله رب العزت به یقینا دغه انعامات تا ته هم درکوي کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل روایت کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې ښځو ته خطاب کولو، ورته فرمایي چې ای ښځو، ای د امت زنانو، تاسو دپاره یو خوشخبري دا هم ده چې په تاسو کې د چا بچي وفات شي د قیامت په ورځ به دغه بچي ستاسو دپاره شفاعت کوي او تر هغې پورې به جنت ته نه داخلیږي تر کومې پورې چې خپل والدین جنت ته نه یې داخل کړي. نو د محمد مورجانې ته زه وایم چې دا ستا نه ده خوښه چې د قیامت په ورځ محمد ولاړ وي او ستا دپاره شفاعت کوي، د الله په ذات کې ستا دپاره شفارس کوي او الله رب العزت محمد ته ووایي چې محمد ته بې ګناه یې، ته په بیمارۍ کې وفات شوی، تا شهادت
چې دی دا حاصل کړی دی د شهادت جام دی نوش کړی دی لہذا ته جنت ته داخل شه او محمد په خپل ځي باندې ودرېږي او الله رب العزت ته ووایي چې یا الله زه به تر هغې پورې نه داخلیږم تر کومې پورې مې چې خپله مورجان او خپل پلارجان جنت ته نه داخل کړي نو دا سعادت دا به الله رب العزت تاسو ته در نصیب کوي خو د دې حدیث نه موږ ته یو درس ملاویږي دا د هغې خلکو دپاره دی کم خلک چې په دغې غم باندې صبر وکړي قرآن کې الله فرمایي ان الله مع الصابرین الله رب العزت مونږ او تاسو ته دا درس راکوي مونږ او تاسو ته وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم نو الله رب العزت ته تا ته صبر جمیل در نصیب کی الله رب العزت ته محمد ته اعلی جنتونه ور نصیب کی او د قیامت په ورځ الله رب العزت د محمد شفاعت دا الله رب العزت ستا په حق کې قبول او منظور کی او الله رب العزت ته تاسو او تاسو کورنۍ د آینده د دغسې مشکلاتو نه محفوظ وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.